د رمضان المبارک میاشت را روانه ده کنه. نو څنګه چې د رمضان المبارک اول شپه شوه، نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی تاسو منبر راوړئ. نو صحابه کرامو مسجد نبوي کې منبر حاضر کو. دا حدیث به تاسو ډیر اوریدلی. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې په اوله پوړۍ باندې خپه کېښوده، نو نبی علیه الصلاة والسلام خیره وکړه. او روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل آمین. په دویمه پوړۍ خپه کېښوده، بیا یې وفرمایل آمین. په درېیمه پوړۍ چې خپه کېښوده، بیا یې وفرمایل آمین. نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وعظ او نصیحت وکړو. راکوش چې راکوش شو، صحابه کرام ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره مخکې دې چېرته داسې نه دي کړي، نن به دې د منبر په یوه پوړۍ خپه کېښوده او آمین به دې داسې چلو. نبی علیہ الصلاة والسلام وفرمایل وی ما چې د منبر په اوله پوړۍ خپه کېښوده، جبریل امین راغی ما ته وفرمایل د الله پاک پیغمبر الله را لېږلی ما، او الله تبارک وتعالی ما ته فرمایلی چې زما محبوب ته ووایه چې نن به جبریل خیری که او زما محبوب به پې امین وي. چې په اوله پوړۍ مې خپه کېښوده، نو جبریل علیه السلام خیره وکړه. تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شي او الله ورته بښنه ونه کړي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل آمین. الله دې موږ د رمضان المبارک میاشت ته ورسوي او الله تبارک وتعالی دې پکې زموږ مغفرت نصیب کړي. وی چې په دویمه پوړۍ مې خپه کېښوده، جبریل علیه الصلاة والسلام خیره کوي تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي هغه انسان چې د چا په وړاندې ستا نوم مبارک ذکر شي او په تا باندې درود ونه وایي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي وایي د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي او دې په ما باندې درود ونه وایي کنه، دا انسان ما سره بې وفا دی. دا ما سره څه دی؟ بې وفا دی. دې ما سره وفا نه لري. یو حدیث مبارک کی راځي د چا وړاندې چې د نبی علیہ السلام نوم مبارک ذکر شي او د درود او نه وایي، د جنت لاره پرېښې د جهنم په لاره روان شوی دی. نو چې د نبی علیہ السلام نوم مبارک ذکر شي نو ټول وایي صلی الله علیه وسلم. او درېیمه خیره جبریل علیه الصلاة والسلام دا وکړله تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي هغه انسان چې څوک په خپل ژوند کې مور او پلار دواړه یا یو تن عمومي او د هغې په دعاګانو باندې ځان جنت ته داخل نه کړي، دا انسان دې تباه شي، برباد شي، هلاک دي شي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل آمین. په دې کې یوه خبره سوه چې د چا وړاندې د نبی علیه السلام نوم مبارک ذکر شي او دې څه نه وایي، درود نه وایي، نو جبریل علیه السلام خیره کوي او آمین پې څوک وایي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. د دې انسان په هلاکت کې بیا شک شته؟ نو چې کله زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر کوم تاسو ټول وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. الله تبارک وتعالی په تاسو باندې عظیم احسان کړی دی. نن دلته ماشومانو د الله کلام سرته رسولی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د کمې مور او د کم پلار بچی چې قرآن ختم کی په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو د دې مور او پلار د عمل نامې نه ګناهونه ختم کړئ، د عمل نامې نه ولا ګناهونه وران کړئ، ځکه د ده بچي زما کلام سرته ورسو. د ده بچي زما کلام سرته ورسو. دا اعزاز تاله بل څوک درکولی شي؟ دا اعزاز تا ته بل څوک درکولی شي چې ستا عمل نامه د ګناه نه پاکه کړي؟ دا اعزاز تا ته صرف د الله کلام درکوي، صرف د الله کلام درکوي درته. قرآن خو هغه کتاب الله مونږ ته راکړی دی چې په دې سره الله تورات، انجیل، زبور تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي. هر آسمانی کتاب په یو ځای باندې پیغمبر ته میلاو شوی دی. قربان شم د قرآن نه.
یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل امین نه تاسو کو جبرئیل ته چې ماته دا وحی راوړي ماته څنګه راوړي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره ماته چې الله تبارک وتعالى په اسمانونو کې یو آیت یا یو سورت راکې کنا په اسمان کې زلزلہ شروع شي زلزلہ شروع شي سخت زلزلہ شي د هغه زلزلې د وجنه تمام فرشتو باندې بیوشي راشي ټول فرشتي بیوشي شي ویزه اول هغه فرشته مچ ز سر روچت کم چې ز سر روچت کم د الله تبارک وتعالى د طرف نه ماته یو آیت یا یو سورت میلو شي چې دا اوس دنیا ته زما محبوب لای ورک اذا الله پاک پیغمبر چې زاغه وحزمه کې تراوړم زه یوازې نه راځم زجر روان شمه زما سره او یا زره پرشتي خطه زمکه ترا کوزيږي او امام سیوطی رحم الله په خپل کتاب اتقان کې لیکي وای په هغه او یا زره پرشتو کې بیا د هرې پرشتي سره او یا زره پرشتي نوري یو آیت یو سورت په دومره اعزاز کې د قران زمکه تراغلې ده خچ کله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وحی نازلې ده عائشہ بی بی فرمائی رضی الله تعالی عنها وی سخت د یخنی مسمم او چې په نبی علیہ السلام به وخی شروع شو کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې تندی مبارک په خولې شروع شو داسې خولې به شروع شو چې د نبی علیہ السلام د تندی نه به د خولې سسیدلې دومره د وحی زور الله زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمای یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې په خوا کې ناستو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنګون زما په پتون باندې پروت و لکه دوه دوستان داسې یو ځای ناست د یو د خپل بل باندې داسې پرتای وینا صاحب په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وحی اثرات شروع شو وی قسم په الله د نبی علیہ السلام د زنګون زما پتون ته دومره زور ورکو وی ما چې زما د پتون زره زره شو مات شو ما د نبی رسول الله د زنګون هغه وزن نشو برداشت کولی دومره د قران د وحی زور دی زور حدیث مبارک کې راځي وی نبی رسول الله والسلام بچ په کومه اوخه باندې ناستو کنه په کومه اوخه ناستو او په نبی رسول الله د قران وحی شروع شو هغه اوخه به نشو ودرېده په پورن کې ناستله د نبی رسول الله وزن به نشو برداشت کولی دومره د وحی زور داسې کلام الله مونږ ته راکړی داسې قرآن مونږ ته الله راکړی خوشحاله شه مورې خوشحاله شه پلاره نن ستا بچي دغه د الله کلام سر ته ورسوم مبارک تش الله زمونږ به څه مبارک وي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی نه ځمکه پیدا کړې و او نه اسمانونه پیدا کړي د داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله ولذیذ ښایسته بیانات راځي ډېره مننه